زه د خپل خبره وکم لکه اورې نه مې د جمعې د ورځې چوټي شته او نه مې د اختر چوټي شته لکه چې مونږ څنګه وکړم بس راوځم خپلې غریبۍ لکه سړی خو همدا غواړي موږ چې دې ځای ته هم چکر وګورې دغه ځای ته هم چکر ولګولې خو د غریبۍ داسې شی ده چې بس اورې هغه یې موږ چکر او دغه ته هم نه پرېږدي لکه او بیا د ده دا ګیله چېرې دلته موږ سره خلک چیړ کوي چېرې په 40 روپۍ ګیلاس ورکوې ګران دی ورځان دی پلانکی دی وډنګرې څنګه چې زړه غواړي هغه نه کېږي څه وکړم خدایه 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 دا بس کېږي ملګرو د اختر دویمه ورځ ده خو د غریب سړي د دې اختر په دې خوشحالۍ کې هم نصیب نه وي داسې ډېر خلک به تاسو په دې بازارونو کې کتلي وي د دې اختر په دې ورځ باندې چې دکانونه به کولاو وي هغوی به خپل کار خپل روزګار کوي ولې د هغه حق نشته چې هغه اختر مناو کړي ولې د هغه حق نشته چې هغه هم زما او ستا په شان او دغه حکمرانانو د بچو په شان او دغه حکمرانانو په شان خوندونه د دې اختر نه واخلي وجه څه مجبوري وجه څه د دې حکمرانانو دا چې کوم حالات یې په دې ملک باندې جوړ کړي نو زما دغه ځوان زلمی بچې زما دغه ځوان زلمی رور دا یې په دې مجبوره کړی دی چې ته د اختر مه مناوهه ته د دې اختر په ورځ باندې هم روزګار وکړه هغه خپله غریبي په څنګ کې مې ولاړ رور شینکي کې دې وخت کې موجود یم دلته د شربتو ګاډۍ لګولې ده والله دې زړه مې څه عجیبه کیفیت و نو مې وغوښته چې زه د سره خبرې کول غواړم څنګه بیا خیر دی السلام علیکم داسې کار دی لکه موږ خو د اختر په ورځ هم چې کله مونځ وکړو د خپلې غریبۍ د لاسه اختر مناو نه شو دقه خپل کاروبار پسې راوتي بیا او بیا دغه چې لکه کله رالو دلته هم لکه رنګ په رنګ خلک ځي راځي نو موږ خپلې ګاډۍ ته ولاړ لکه خپل شربت خرڅو 30 او 40 روپۍ ګیلاس ورکو ډېر خلک داسې رایي چې ګران دی په هغې راسه چړه مو کي ډېر خلک بې عزتي هم پکې دغه شي خو لکه موږ هغې ته هم نه ګورو موږ خپله غریبي ده بس لکه د چا ارمان دی نه و چې په دې اختر کې تام چکرې والې ستا په شان نوجوانان به څوک به مري ته تلي څوک به کالام ته تلي دلته به هم ستا خواله راځي ته به ورته ګورې خفګان نه راځي ارمان خو لکه داسې چې ارمان خو شته دی چې زه دې لاړ شم ملکڼ ته کالام ته لکه چترال ته لکه داسې غیر علاقې دي چکرو ځي لپاره ولې زما ارمان ولې نشته چې زه دې ځایونو ته لاړ شم خو څوک د غریبۍ د لاسه موږ خپل ځان له مزدوري وکړو یو ټیم روټۍ پیدا کړو کو نه موږ لاړ شو چکرو له به د دې ورور دې غریب د پیسو په ټکس باندې به د دغه حکمرانانو بچي د اختر په شپه باندې داسې څیزونه اخیستي چې هغه به زما او ستا د سوچ نه بهر وي هغه خلک د دې غریب د ټکس په پیسو باندې به د دې اختر دا 3 ورځې چې کمپلیننګ دی نو دا به جوړوي څوک به وایي مري ته ځو څوک به وایي نه مري خو مونږ ګوټ په ګوټ لیدلې ده کالام ته ځو څوک به څه وایي څوک به څه وایي کپړې لس او اته جوړې به هغه خلکو جوړې کړي کوم چې د دې غریب د ټکس په پیسو باندې خوند د ژوند اخلي خو زما د دې غریب په قسمت کې د اختر دا خوشحالي هم نشته چې دا 2-3 ورځې په آرام او په سکون باندې تیر کی وجه څه ده وجه هم دقه ده چې په دې ملک کې حالات داسې دي چې یو ورځ یو منټ اسې کینی نو ژوند بیا نه تیریږي ژوند بیا ډېر ګران وي نو داسې په بازار کې به ډېر خلک تاسو لیدلي چې هغوی به د اختر په دې ورځ باندې خپل دوکانونه کولاو کړي دغه د اختر د خوشحالۍ حق د دې خلکو نه چا واغستو هغه بې ضمیرو چې کوم دا ملک خرڅ کړی دی اخره کې به څه ویل غواړي اخره کې موږ څه وایو نه بیا بس دغه لغه دی چې لکه تاسو مو کتو حالات او نور خلک هم ګوري چې کوم دلته راځي هغې هم ګوري او بیا د ده دا ګیله چېرې دلته موږ سره خلک چیړ کوي چېرې په 40 روپۍ ګیلاس ورکوې ګران دی ورځان دی پلانکی دی وډنګرې ډېره د افسوس خبره خو دا لمحه به یو زر لمحه به هم دا سوچ نه کړی چې زه خو دلته چکر له راغلی یم سیل سپاټې له راغلی یم ولې د حق نشته چې دا پاکې ښکلې کپړې واچوي او دا هم زما په شان چېرته چکر له لاړ شي زه یم په کار دی چې زموږ داسې غریبانان ورونو یو 10 روپۍ سیوا ورکولې چې دا واله رور داسې محنت کشه خلک په دې ملک کې اوسېږي خو افسوس چې د سړي زوی په دې ملک باندې حکمران نه شو چې د دې خلکو قدر وکړي دا یو بل مشر را سره هم ولاړ دی په دې سور نور باندې
ملیان ورسره دي ماما جي څنګه خیر دی جی تاسو خیر تاسو ډېرې ښایسته خبرې وکړې او زما اړه د ما ډېر سخت مطمئن شو لکه تاسو د غریبانو بیا دغه دونه مرسته کوئ لکه اورې ډېر سخت مې نه ما اړه دغه شو لکه مطمئن شو ماما جي زړه نه غواړي چې اختر بنا وشي یاره بس زړه خو همدا غواړي موږ به چې دې ځای ته هم چکر ووهلو دغه ځای ته هم چکر ولګولې خو د غریبۍ داسې شی دی چې بس اورې هغې موږ چکر او دغه ته هم نه پرېږدي لکه اورې او زه وایم په دې اختر په دې درو ورځو چې کوم ملیان خرڅېږي نو زه وایم په هغې باندې به هم د یو میاشتو رزق نه کېږي ځکه حالات دې ته رسېدلي حالات بس داسې شوي دي که نه چې خدای شته لکه زه د خپل خبره وکړم لکه اورې نه مې د جمعې د ورځې چوټي شته او نه مې د اختر چوټي شته لکه چې مونځ څنګه وکړمه بس راوځم خپلې غریبۍ لکه اورې بل دا خبره د کرایانو کورونه دي که نه راوځم نو شرمېږو لکه اورې نو بس مونځ وکړو بیا راوځو لکه خپل کار مال دغه راوځو لکه بس روژه څنګه تېره شوه روژه خو شکر الحمدلله به ډېره ښایسته روژې تېرې شوې څو بچي دي 15 بچي مې دي لکه او بس دغه غریبي سهار روژه او ماښام بچي مې دي خو لکه دا دي داسې ګټې وټې والا نه دي لکه بس دغه بچو لپاره چې دی نو بس ځان هم بس خاورې دی لکه الله دې رحم وکړي په دې ملک باندې الله دې رحم وکړي زمونږ په دې غریب عوام په دې قوم باندې خو تر کومې پورې به دغسې کړېږو تر کومې پورې به دغسې شرمېږو ځکه چې ملک خو چې کېږي هم نه که نه که دلته زما دا غریب اختر په خوشحالۍ نه پوهېږي او د اختر په ورځ هم مزدورۍ له راوځي خو د ده دغه مزدوري د دې نه ټیکس ځي دغه حکومت ته نو بیا خو پکار دی چې دا ملک ټیک شوی وی که نه چې زما د ملک غریب قرباني ورکوي ولې ملک نه ټیک کېږي وجه څه ده وجه دا ده چې همیشه چې دا ملک آزاد شوی دی هم د دې غریب نه قرباني غوښتلی کېږي او مزې پې هغه خلک کوي الله دې زمونږ په دې ملک باندې رحم وکړي خپل سره هم دې په خدای پاک وکړي لکه اورې خدای دا منګیانې دا غربت دې خدای پاک ختم کړي لکه اورې دغه و ملګرو د دې غریبانانو اواز زړه مې وغوښته چې تاسو ته در ورسوم تاسو څه وایئ دې باره کې کمنټس کې موږ سره خپله رایه لازمي شریک کړئ چېرته مې الله مخاد آباد او خوشحاله ساته د لوی الله